السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ یې. دوستانو په تیمرګره کې 19 کلنې شهریار چې دریای پنجکوړي سیند وړی و او د هغه په وړلو باندې ټوله علاقه او د هغه کورنۍ ډېره زیاته خفه وه چې د ده لاش کې زر تر زره ونیولی شي. 111 ته هم اطلاع شوې وه چې د حساب له 19 کلنې شهریار دریای پنجکوړه وړی دی او د هغه لاش تر اوسه پورې نه دی نیولی شوی. نو اطلاع چې ټولو ته موصول شوې ده، نو ټول په تلاش کې 2 ورځې لګیا وو. 2 ورځې پس د 19 کلنې شهریار لاش په صدیق آباد پل کې ونیولی شو او هغه وفات شوی و. دوستانو سیند والله انتهایی په بد حالت کې هغې وفات کړی دی. ټولې اوبې وجود ته دننه شوې وې، خېټې را پړسېدلې وه. نو دوستانو موږ به تاسو ته اوس دا اطلاع درکو چې نن سبا د ګرمۍ ورځې دي او هر یو کس دا غواړي چې موږ سیند ته لاړ شو او دا ګرمي لږه سړه شي. نو ډېر عوام، ډېر خلک واړه او غټ سیندونو ته روان دي او په دغه سیندونو کې لامبي. نو خدا نخواسته تاسو چې کله هم په سیند کې لامبي، اول خو ځایمه په خپل کور کې په یخو اوبو باندې لامبي، او که بیا هم ستاسو زړه وشي سیند ته ځئ نو غاړې ته لامبي. داسې ځای ته مه ورځئ چې هغه انتهایی خطرناک وي، هغې ته د مرګ خطره وي. څنګه چې 19 کلنې شهریار ته د مرګ خطره وه، هغه به انتهایی خطرناک ځای ته خامخا ورغلی وي او هغې وړی و. دریای پنجکوړه وړی چې د هغه 2 ورځې پس لاش 111 الخدمت فاونډیشن والا پیدا کړو په صدیق آباد پل سره. د هغه جنازه هم نن به ادا کیږي. دوستانو نو دا یوه افسوسناکه او دردیدلې واقعه وه چې موږ تاسو سره شریکه کړله. د نورو واقعو لپاره په دې چینل کې اوسئ. والسلام.